لکه د مسلم شریف حدیث دی، رسول الله مبارک فرمایي چې د انسان په هر جوړ باندې روزانه صدقه واجب کیږي. کله چې انسان سار پاسي د باندې د خپل د هر جوړ طرف نه صدقه واجب کیږي. عزتمندو 380 جوړونه په انسان کې الله رب العزت پیدا کړي دي. د هر جوړ په بدل کې په شکر په طور باندې د باندې صدقه لازم کیږي. رسول الله مبارک فرمایي چې سبحان الله ویل دا صدقه ده، الحمدلله ویل دا صدقه ده، الله اکبر ویل دا صدقه ده، امر بالمعروف خلق ته د خو خبرو حکم کول دا صدقه ده، نهی عن المنکر خلق له بدو کارونو نه منع کول دا هم صدقه ده. بیا رسول الله مبارک فرمایي چې 2 رکعاته د چاشتو مونځ دې ټولو لپاره کافي دی. عزتمندو کوم سړی چې د چاشتو مونځ کې نو د 380 جوړونو صدقه هغه ادا کیږي. نو د چاشتو مونځ دې کې الله رب العزت یو اثر یو تاثیر ایښی دی چې د دې عزتمندو یو خاص فضیلت او یو شرف دی. کوم انسان چې د چاشتو مونځ پابندي کې الله رب العزت په د په روزه کې برکت اچي. حضرت شقیق بلخی رحمت الله تعالی علیه یو ډیر لوی اوچت بزرگ او صوفي تیر شوی دی. دیوی چې مونږ 15 شیزونه تلاش کړل نو هغه په 15 ځایونو کې مونږ بیا موندل. نمبر 1 دیوی مونږ د روزه برکت تلاش کو چې روزه کې به برکت څنګه راځي. عزتمندو یو د روزه برکت ته یو د روزه کثرت ته په دواړو کې فرق دی. کثرت ډیروالی ته وی چې یو شی خو ډیر دی خو برکت پکې نشتی، او یو شی داسې دی چې مقدار کې خو کم دی خو کیفیت کې زیات دی. الله رب العزت پکې برکت ایښی دی. لکه مثلا عزتمندو یو روټۍ ده هغه 4 کسان لپوره شي، 4 کسان په هغې باندې ماړه شي او روټۍ یو وي نو دې ته ویل کېږي برکت. چې روټۍ خو یو ده او ماړه په 4 کسان شلل نو دا برکت شي. او یو د کثرت چې روټۍ خو 4 دي خو یو کس په هم موړ نشو نو دې ته کثرت وی برکت نه وي. نو برکت دا شی دی چې شی خو کم وي خو هغه تعالی فایده ډیره زیاته راکړي. شقیق بلخی رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې مونږ اول شی تلاش کو چې زمونږ په روزه کې به برکت څنګه راځي نو مونږ د چاشتو په مونځ کې بیا موند. کم سړی چې د چاشتو مونځ کې نو الله رب العزت به د په روزه کې برکت اچي، د روزي به الله رب العزت فراخه کړي. دغسې دویم شیز فرمایي حضرت شقیق بلخی رحمت الله تعالی علیه وی مونږه په قبر کې د منکر نکیر د سوالونو جواب تلاش کو چې یاره قبر خو ډیر ګران ځای دی، قبر ته تلل دي، فرشتې به تپوسونه کوي چې من ربکا ما دینکا من نبیکا. هلته به څه جواب ورکو؟ قبر کې به موږ له بیا د دې جوابونه نه راځي. دنیا کې داسې یو عمل پکار دی چې موږ په هغې امتحان کې پاس شو. نو شقیق بلخی رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې هغه د فرشتو د سوالونو جوابونه هغه موږ د قرآن مجید په تلاوت کې بیا موندل. چې کوم سړی د قرآن مجید تلاوت کې د دې د برکته به الله رب العزت په قبر کې د منکر نکیر سوالونه د هغې جوابونه به دته آسان کی. او بیا شقیق بلخی رحمت الله علیه فرمایي چې موږ دې منې سوچ وکړو دا خبره موږ تلاش کړه چې یاره پولیس رات دا خو ډېر ګران ځای دی، دې منې تېرېدل خامخه دي. قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي
وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا تاسو کې هر انسان هغه کافر دی که مسلمان دی هر قسمه انسان هر سړی به په دې پولیس رات باندې لپاسه ځي. نو شقیق بلخی رحمت الله علیه فرمای چې موږ داسې یو عمل تلاش کو چې پولیس رات باندې موږ آسانۍ سره پوری شو. نو فرمای چې موږ دا بیا د دې حل په روجه او په صدقه کې بیا موند. کوم سړی چې د روجو اهتمام کی د صدقاتو اهتمام کی نو فرمای چې پولیس رات باندې با الله رب العزت دل ډیر آسانۍ سره پوری کی. او بیا فرمای چې مونږ د قیامت ورځې د سخت ورځې چې کومې ورځې باندې به ډیره سخته ګرمي وي او نور چې دی هغه به د سر له پاسه وي ځمکه چې دی هغه به د تانبې وي ډیره سخته ګرمي به وي د الله رب العزت د عرش د سوري نه علاوه به بل ځای کې سوری نه وي. نو موږ داسې یو عمل تلاش کو چې په هغې سره الله رب العزت د قیامت په دومره سخت ورځې کې موږ له خپل د عرش د سوري لاندې ځای راکړي. نو فرمایي چې موږ د دې جواب د دې حل چې دی هغه موږ په تنهایۍ او په خلوت کې بیا موند. کوم سړی چې عزتمندو تنهایۍ کې یوازیوالي کې لغونې ټیم وباسي خپل په ګناهونو باندې ندامت اختیار کی او خپل ګناهونو باندې پښیمانه شي دا تنهایی دا د دنیا 4-5 منټه ټیم چې ته یوازې کینې بند کمرې کې کینې چې بې د الله نه هیڅوک په تا سره نه وي او یوازیوالي کې ته سوچ وکړې چې زما زندگی څومره په غفلت کې لاړه ما څومره خپل د کریم الله نافرمانیانې وکړې ما څومره د الله رب العزت احکامات مات کړل په دې باندې پښیمانه شي. نور حضرت شقیق بلخی رحمت الله علیه فرمای چې دا پښیمانه کېدل ستا دا 4-5 منټه خپل په ژوند باندې ندامت کول دا دومره عظیم عمل دی چې په ورځ د قیامت کله چې د الله رب العزت د عرش د سوري نه علاوه یو سوری به نه وي د دې عمل د برکته به الله رب العزت د انسان له خپل د عرش د سوري لاندې ځای ورکړي. نو عزتمندو په تنهایۍ کې په یوازیوالي کې خپل په ګناهونو باندې ندامت کول دا په قیامت پر ورځ الله رب العزت د عرش د سوري لاندې د انسان له ځای ورکړي. او په تنهایۍ کې ګناهونه کول په تنهایۍ کې په یوازیوالي کې د الله نافرمانیانې کول د دې وبال او عذاب هم ډېر سخت دی. یو روایت کې حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه د حدیث راوی دی فرمایي چې رسول الله مبارک ارشاد فرمایه چې قیامت پر ورځ به ډېر خلق داسې راشي چې د هغوی عملونه به د غرونو نه زیات غټ وي د غرونو شانتې عملونه به هغو ځان سره راوړي خو کله چې د میزان په تله کې د دو عملونه وتللی شي نو دا به داسې سپک راوخیږي لکه مالوچ چې وي. عملونه خو د غرونو شانتې غټ راوړل خو چې کله د میزان په تله کې الله رب العزت کېښودلل د دوی د اعمالو کې به وزن نه وي د دوی اعمال به بالکل سپک راوخیږي. نو رسول الله مبارک فرمایي چې د هغې وجه دا ده چې د انسان به په دنیا کې په تنهایۍ کې د ګناهونو نه ځان نه ساتلی. نن عزتمندو موږ څومره خلق په دې ګن کې مبتلا یو کله چې یوازیوالی شي کله چې عزتمندو تنهایی شي او زما او ستا په لاس کې موبایل وي نو بیا عزتمندو هلته زما او ستا د ایمان پته بیا هلته لګي. نو ډېر غټ غټ خلق دو په دقه ځای کې دلته فیل شي بیا. نو په تنهایۍ کې ګناه کول په تنهایۍ کې د الله رب العزت نافرمانی کول په قیامت پر ورځ به د انسان په نیکو عملونو کې وزن ختم شي د ده عمل به بې قدره شي سپک به شي. والله رب العزت ته موږ تاسو له د یوازیوالي د ګناه نه بچ کړي الله رب العزت ته زموږ ستاسو حفاظت وکړي. نو شقیق بلخي رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې موږ دغسې د قبر رڼا تلاش کړه چې د قبر رڼا قبر ته تلل دي
او ډیر ګران ځای دی، هلته به رڼا نه وي، نو داسې یو عمل پکار دی چې هلته زموږ قبر پرې روښانه شي. نو فرمایي چې هغه موږ د تهجدو په مونځ کې بیا موندو. کوم سړی چې د تهجدو اهتمام کړي، د قبر کې به الله رب العزت رڼا پیدا کړي، د قبر به الله رب العزت نور سره ډک کړي. نو عزتمندو د چاشت مونځ اهتمام پکار دی چې دې سره د انسان په روزه کې الله رب العزت برکت اچي.